علیه السلام دغه الفاظ د چا دپاره خاص دي؟ د دغو الفاظو یو لغوي معنا ده، صفتات دي، په یغه سړي د سلامتیا یي، نو دا دعا ده، دا د نبیانو دپاره هم کولی سي. ضمناً ورسره د صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین د ټولو دپاره دا ذکر علیه السلام کولی سي. لیکن شاعر اهل سنت والجماعت چې دا خبره ده چې اصطلاحاً الله تعالی علیه السلام الفاظ صرف او صرف د انبیاو دپاره راوړي دي او هغه به د نبیانو دپاره استعمالیږي، او رضی الله عنه عنها دا الفاظ الله تعالی د صحابه کرامو و صحابیاتو دپاره مختص کړي دي. او د اکثره یو نومواري استعمالول صحیح دي، خو اکثره امام حسین علیه السلام یا امام حسن علیه السلام الفاظ استعمالول دا شاعر اهل سنت والجماعت جی ندي. دا طریقه د اهل روافض طریقه ده، لدی جدي موږ او تاسې ځان بچ کو.